او کوم کس چې قرباني کوي الله تعالی دغه د ساروي د هر وخت په بدله کې یو ونه کی ور کوي او هغه ساروي چې هغه باندې وختان نه وي هغه باندې وړي وي الله تعالی د هر وړي په بدله کې یک انسان ته یو ونه کی ور کوي. حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه دا روایت نقل شوی ده وای صحابه کرام په رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تپوس کو دا سوال به کو یا رسول الله ما هذه الاضاحی دا قربانی کوم شی ده د قربانی حیثیت څه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل سنت ابيکم ابراهیم علیه السلام دا د تاسو پلار حضرت ابراهیم علیه السلام سنت او طریقه ده. صحابه کرام بیا تاسو نه وکړو یا رسول الله فما لنا فيها وای اې دې الله پیغمبره مونږ ته به د دې په بدله کې څه شی ملاویږي څه به ملاویږي مونږ ته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل بكل شعره حسنه تاسو ته به د سروي د هر وخت په بدله کې ونه کې ملاویږي. صحابه کرام بیا تاسو نه وکړو یا رسول الله فصوفو د دې چې کومه وړې دي بعضی سروي داسې دي چې هغه باندې وختان نه دي هغه باندې وړې دي یا رسول الله دغه وړې په بدله کې به مونږ ته څه ملاويږي؟ نبی عليه الصلاه والسلام بیا ورته فرمایل بكل شعره من الصوف حسنه وای کوم سروي باندې چې وختان نه وي وړې وي تاسو ته به دغه هر وړې په بدله کې نیکی ملاويږي. نو څومره غټ فضیلت الله رسول بیان کړی دا نو دا حالت خوند کوي چې کله مونږ تاسو قرباني کوو او قربانی نه مخته مونږ تاسو په ذهن کې دغه قربانی فضیلت موجود وي. لکه څنګه فضیلت چې سړی قربانی کوي دا سوچ کوي چې دغه قربانی دغه سروي د هر وخت په بدله کې الله تعالی ماته یو نیکی را کوي. هغه وختان څو غننه نشي به تعداد ده به شمیره تعداد ده نو الله تعالی ماته په دې باندې څومره زیات اجر را کوي. نو ګوري کچیرته مونږ تاسو قربانی دا باندې مونږ تاسو ته هیڅ سم نشي ملاو نو بیا به هم قرباني کوو ځکه چې د الله تعالی حکم ده. نو الله تعالی حکم ده مونږ بیا هم قرباني کوو نو ګوره بیا هم الله تعالی مونږ تاسو ته په دې باندې څومره زیات اجر راکوي څومره زیات فضیلت الله رسول دا بیان کړی ده.